أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نانی درس کے بعد سورة بقرہ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 12 13 14 او 15 ویلے کیږي. مخکې آیات کې مونږ ویلو چې د رکوع کې پرونی درس کې ویل شوی ول چې د رکوع کې و ذکر د منافقانو درېیمې ډلې دی. هغه کسان چې د هغوی په ظاهر باندې په ژبه باندې ایمان اظهار وکړي او باطن د هغوی د کفر نه ډکې باطن سره انکار کوي، نو داسې کس ته منافق ویلی شي. نو اوس دې وخت کې چې کم ذکر کېږي د رکوع کې، نو دې کې د دغې منافقانو تذکره ده. بیا پرون مونږ ویلو منافق دوه قسمونه دي، یو منافق اعتقادي دی او دویم منافق عملی دی. نو د حضور علیه السلام زمانه کې چې کم ول هغه ټول منافقان اعتقادي ول، کافران ولو. ځکه په صحابه کم چې پای کې وخت کې کامل مسلمانانو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ولو او صحابه اعلی معیار وو، د هغوی د ایمان اعلی اوچته سطح وه، نو د هغوی د نفاق نه بری ولو. نو ځکه ویلی کېږي چې هغې دور کې چې کم منافقان ول هغه ټول په ټوله منافقان هغه منافقان اعتقادي ول، د هغوی په عقیدې کې نفاق پروت و، نو ځکه د هغوی باندې حکم چې نو د کفر لګولی شو. بهرحال نو وړاندې آیات کې دینه مخکې آیات کې آیات نمبر 11 کې الله جل جلاله وی چې کله سړی دوی ته وایي چې لا تفسدوا فی الارض، تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو دوی وایي چې نه مونږ خو اصلاح کوونکي یو. نو معلومه ده شوله چې هر سړی خپل کار ته ښه وایي، هر فرقه خپل ځان ته چې نو هغه ښه فرقه وایي، هر ډله چې نو هغه ځان ته ښه ډله وایي، هر څوک چې نو هغه دعوه د دې کوي چې زه ښیم زما چې نو طریقه ښه ده، زما چې نو هغه ګروپ او جماعت، زما چې نو هغه پارټي او میشن دا ښه دی. دی به هم دا ویلو انما نحن مصلحون، مونږ ډېر ښه یو، مونږ خو اصلاح کوونکي یو. نو الله رب العزت مونږ ته ښیي او وایي راته چې تاسو وګورئ تپو داسې به دعوې کوونکې ډېرې، اوس ښه به څوک وي؟ نو د الله پیغمبر ویلي چې نیکان او ښه خلک به هغه چې په هغې باندې زو او زما صحابه هغه لار د کامیابۍ ده چې کومه لار د الله او د الله د پیغمبر او د صحابه ده. نو چې صحابه په نقش قدم باندې چلیږي او دغه شان د حضور سنت طریقو موافق وي چې دا ښه ډله ده، دا ښه خلک دی، دغه عمل چې څوک کوي دغه ښه بني آدم دی. او که دې نه هټ کوي او دې بیا دعوه کوي نو د دعوه خطا ده. نو الله رب العزت دا غي ذکر کوي الا انهم هم المفسدون، دې چې نو هغه خبردار بشک هم دې چې نو هغه فساد کوونکي دي، ولکن لا يشعرون، خو دې پوهېږي نه. یعنی دوی کې لوی فساد هغه دا دی چې دوی د الله پیغمبر نه مني، د الله د پیغمبر رسالت نه مني. چې کله دا نه مني دوی خو ایمان د سره نشته او دوی ځان ته چې نو نسبتونه ښه کوي او بغیر د ایمان نه د الله په نسبت باندې یو عمل هم قابل قبول نه دی. نو الله وی دې چې نو هغه صرف فساد کوونکي دي، ولکن لا يشعرون، خو دې شعور نه لري. پرون مونږ ویلو چې علم او شعور د دواړو کې فرق دی. علم هغه د عقل والا بنیانو سره تعلق ساتي، لکه انسانان، فرشتي
او جناتو. شعور مونږ ویلو شعور ته نو معنی دا ده چې هغه کې انسان کې احساس ته نو هغه احساس او ادراک کوي دغه ته ویل کېږي شعور. نو بیا مونږ ویلو سناور هم دا غوي کې دا شعور وي د ګرمۍ د خبن د ولګي د تن نه د دې شعور دا د زناور هم وي. الله وی دی د زناور نه هم بدتر دی دې کې شعور قدر نشته. نو چې شعور پکې نشته دی د زناور نه هم بدتر دی. لکه بل ځای کې الله رب العزت فرمان دی اولئک کالانعام بل هم اضل. دی په مثل د ساورو دی بلکې د ساورو نه چې نو هم بدتر دی. ساوري هم په خپل چې نو هغه په ګټه نقصان باندې کم ځای کې چې نو هغه ورته تکلیف رسي د هغې نه ځان ساتي منډه به وهي. خو چې کله د خټ سر ته ورسې نو هلتې هم ساورې وردېږي وګوري که ښکته ځم نور غړم دور دا هغه هم چې نو هغه څه نه صدای او دی ګوري چې دا موږ په دې عمل په وجه موږ جهنم ته رتاویږو جهنم ته روان یو د هغې باوجود حق عمل کوي. واذا قیل لهم الله وایي کله چې دوی ته وویلی شي تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان خلکو راوړی. نو ناس نه مراد دلته صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دي ځکه د صحابه ایمان هغه معیار حق دی. د صحابه ایمان هغه معیار حق دی. د صحابه په شانتي ایمان یې راوړلو نو دغه ایمان قابل قبول دی. لکه بل ځای کې الله رب العزت فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. که چېرته دوی داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین راوړی دی نو یقینا دوی به په هدایت شي. صحابه ایمان هغه معیار حق ولو. نو الله ځکه وایي دوی ته چې کله وویلی شي چې تاسو د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پسې د هغوی په شانتې ایمان راوړئ قالو نو دوی وایي انؤمنو کما آمن السفهاء ای مونږ ایمان راوړو د دغې کسانو په شان دې قمقلو په شانتې. العیاذ بالله هغوی دوی ظاهر ته کتل دوی ګوره هلته مکه مکرمه چې نو پرېښوده مکې خپل علاقه کلي هر څه یې پرېښودل هلته چې نو پټي او جایدادونه او کور او دا ښځې بچي دا یې پرېښودل را روان دي او دلته هم بس نو نه کاروبار کوي نه زمینداره کوي نه باغواني کوي دا کارونه نه کوي او صرف د حضور په معیت کې بس ګرځي کله یو ځای ته کله بل ځای ته ځان له معاش چې نو هغه څه فکر او دا نه کوي. العیاذ بالله دا خو قمقل خلک دي دوی وګوره دنیا پرېښودې دا قصې نه کوي. نو که مونږ ایمان راوړو مونږ به هم داسې کېږو نو مونږ د دوی په شانتې چې نو هغه د قمقلو په شانتې ایمان راوړو. الله وینا الا انهم هم السفهاء دی په خپل قمقل دی دی که خپل عقل چې نو هغه نشتی. مخکې دوه پیرې علاوه د شعور نه لري عقل نه لري. که دو عقل لرلی نو دی به چرته هم دا خبره نه وه کړې ځکه د دنیا ژوند دا فانی دی دنیا ژوند دا عرضي دی. اوس یو سړی د 1 کروڑ روپو چې نو هغه مالک شولو خو په دې صحت دله مرګ رالو نو څه خو که یو سړی 2 رکعاته نفل به اخلاص صلات توبه په دې ساعت کې وکړله او دله مرګ رالو دا سړی همیشه د پاره کامیاب شو. د په ذمه باندې د الله قرض ګناه چې نو هغه صفات نه شولو د ذمه چې نو هغه بری شوله او چا چې د مرګ نه مخکې توبه وباسله د ګناهونو نه پاک شو. ځکه حدیث مبارکه کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې د ګناه نه توبه وباسي داسې الله پاکوي لکه د سره چې د سړو ګناه وي نه. نو بهرحال الله وایي دوی چې نو دنیا په معیار باندې چې نو هغه دا خبرې کوي. حالن کې صحابه هغوی له الله پاک چې لوی مقام او درجه ورکړه او بیا تاسو وګورئ دا دنیا مثال هم دی همیشه لیونی بل ته وایي لیونیه تاسو به لیدلی که نه په دې لار اکثر چې نو هغه لیونی روانې د چې نو مازدیګر دا نه کې قمقل شانتې بولا غوندې کوي نو دی چې څوک نو هغه ته لیونیه د هغه ته بازر اواز وکړي اوس دی په خپله دی نو دته دا ټوله دنیا د قشانتي ښکاري. نو دوی په خپله قمقل ول نو دوی صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین ته چې نو هغه دقه نسبت وکړو. الله وی ولکن لا یعلمون دوی په خپله قمقل نه خو پوهېږي نه دوی ته پته نشته چې د کامیابۍ لار د عقلمندۍ لاره څه ده او د قمقلتوب لار څه ده. لکه حدیث مبارکه کې راځي تاسو به اکثر کرته چې نو هغه اورېدلی خصوصا چې نو قبرستان په موقع باندې اکثر حضرات پنای هغه حدیث کې دا دی الله پیغمبر فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار سره هغه دی چې د خپل نفس چې نو هغه په قابو کې کړلو وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه اورستو چې کم مراحل را روان دي دای د پاره خپل تیاری وکړو. والعاجز من اتبع هواه
او قمقل انسان هغه دی چې د خپل خواهشاتو پسې چې نو هغه ورپسې شو وتمنى علی الله او د الله د ذات باندې چې نو امیدونه تړي چې الله غفور الرحیم دی. نو الله وی دی خپل قمقلتوب ته نه ګوري الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. نو منافق همیشه چې نو هغه دغلفن کوي د همیشه چې نو خلکو سره په دوو مخونو باندې چې نو هغه میلاویږي. نو الله پوي وای کله چې د مسلمانانو سره ملاقات وکي مؤمنانو سره چې نو میلاو شي قالو نو وای آمنا مونږ ایمان راوړی مونږ مسلمانان یو مونږ ستاسو په خبرګریو د دې لپاره د ایمان نه الله مخکې تذکره وکړه د ایمان نه خو دا خبره ولي کوي نو دا خبره د دې وجه نه کوي چې آسنه چې مسلمانان د کافرانو سره کوم رویه کوي دغه رویه چرته زمونږ سره شروع نشي دا غوی خلاف مسلمانان چې دا غوی له دعوت ورکي او نه مني نو بیا راغی نه ورسو دا غوی سره جهاد کوي. صحیح مسلم روایت دی الله پیغمبر چې نو هغه حدیث مبارکه مفهوم دی عمر تو ما ته هم کړی شي ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله چې زبر هغه سره چې نو جهاد کوم د هغه وخت پورې چې دی سوې لا اله الا الله کلمه توحید چې نو اقرار وکي ويقيم الصلاه ويؤتي الزکاه او تر هغه پورې بزو سره جهاد کوم چې دی سو پورې چې نو سن نه کړي موز نه قائم کړي زکات چې نو هغه نه ورکي نو کچا دې سوکړل فقد عصموا مني دماؤهم د دې وینه بیا چې نو هغه زمنګ نه محفوظ شولې الا بحقه وحسابه على الله د سیوا چې نو په حق سره یعنی شرایع اسلام مطابق چې کوم کارونه کوي پای به ته سزا ملایي او د دې حساب کتاب هغه د الله سره دی. نو بهرحال نو دی به دغه نه د بچ کېدلو د پاره به سمې مونږ ایمان راوړې دی و اذا خلوا الى شياطينهم او کله بچ دی واپس ول رجوع به وکړه لا بړل الى شياطينهم خپل شیطانانو سردارانو ته یعنی کم بچ په منافقت کې په اعلی درجه باندې فایز ولا داغوی بدیت د منافقت د نفاق سازشونه خول نو داغوی خاله بچ کله لاړل نو بیا به سوي قالوا انا معكم من خستاس سره یسړیا انما نحن مستهزئون دا مونږ چې دی توای مونږ تاسو مرګري او تاسو سره کینو تاسو سره پاسو مونږ ایمان راوړی نو دا خو مونږ صرف او صرف استهزاء کوو ټوګه چې نو په مسلمانانو پوری کو چې د دې په وجه باندې چې نو هغه دی پویږي نه مونږ د دې دوره مخالفتونه کوو د دغه باوجود هم چې نو هغه سوي چې او دا زمونږ مرګري الله وی الله یستهزئ الله بچنه نو د سره ټوغي وکي یعنی د دې د ټوغو بدل بولا الله ورکی و یمدهم فی طغیانهم او دی الله پاک چنه نو مهلت ورکی دی لره د دې په سرکشی کې یا مهون د بسرګردان چنه نو اغي یعنی الله رب العزت با دی له د دې د ټوغو سزا او بدل چنه نو هغه بولا ورکی او یو بعضی حضرات وایي چې وس استهزاء ټوغې کول مذاق کول پشاړې کول دا خو چې نو هغه فعل قبیح دی دا خو غلط کار دی اوس الله یستهزئ بهم الله بچنه نو هغه د دې سره ټوغې وکي نو صلی الله پاک خو نو د دې کارونه مبرح او پاک دی الله د ذات سره خدا کارونه نه خای او دلته الله وی الله یستهزئ بهم نظرات لیکلي دي الله به د دې بدل دلور کی د دغه ټوغو سزا به ولور کی خو دغه سره الله پاک زکوي الله یستهزئ بهم د دې وجه نه اوې چې د لفظ استهزاء استعمال کړي نو الله رب العزت وزدا د دغه الفاظ د مشاکلت د پاره چې نو الله پاک ورته لفظ استهزاء استعمال کړ چې الله یستهزئ بهم او بعضی حضرات مفسرین هغه دام لیکلي دي چې دې سره به الله ټوغه دې سیوا کی چې دوه په ورځ د قیامت باندې جنت طرف ته چې نو هغه به روان شي دی به چې نو رواني کله چې جنت ته نږدې شي د هغه نه به یو دم دی چې نو ولې شو ډایرک به جهنم تارتاو شي ولی دی به د ایمان پورې چې نو هغه مسخره کوله نو دی بم وای چې موږ ته مهلت دې چې نو الته به جنت ته ورنوسو ناسا په بده دا غینه لري کړی شي عام مفسرین او لمبای ترجمه دغه توجیه کړل چې الله به د دې د ټوغو دی لچ نو سور کی سزا بول ورکی بدل چې نو هغه بول ورکی الله دې موږ د دین او د اهل دین د استهزاء نه وساتي.
الا خبردار انهم بیشک هم دی المفسدون هم المفسدون فساد کون کے دی ولكن لا يشعرون لیکن اغوی نه پوهیږي شعور نه لري واذا قیل لهم او کله چې اویل شي اغوی ته آمینو ایمان راوړی کما لک څنګه چې آمن الناس ایمان راوړی د نورو خلکو یعنی صحابه قالو نوای انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما لک څنګه چې آمن الصفها ایمان راوړی د قمقلو الا خبردار انهم بیشک هم دی الصفهاء کمقلنی ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پوهیږي وإذا لقوا الذين او هر کله چې دی ملاقات وکي یوځای شي الذين د آی کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نوای آمنا مونږ ایمان راوړی دی وإذا خلو او کله چې ځان لشي جدا شي یا کله چې یوځای شي الی شیاطینهم د خپل شیطانانو سره مشرانو سره قالو نوای ان بشک مونږه ماکم تاسو سره انما بشک نحن خمونگو مستهزئون ټوغه کون کې یو الله یستهزئ الله به ټوغه وکي بهم د دې سره الله یستهزئ الله به بدل ورکي د ټوغه د بهم د دې ويمدهم او مهلت به ورکي دې ته فی طغیانهم په گمراهی د دې کې یا مهون سرګردان شوي یعنی حیران او سرګردان بي